زه صرف دوه خبرې کوم، باقي خبرې به د بازار صدر صاحب کوي. د ټول نه اول خو زه دا د پولیس ډپارټمنټ د ټول ډپارټمنټ ناکامي ده چې تر اوسه پورې نن د دې واقعې چې شوې ده 25مه ورځ ده. دا ماشومه چې مړه میلاو شوې ده د دې 21مه ورځ ده او تر اوسه پورې د دې میډیکو لیګل ریپورټ اوسه پورې رانغی، د دې پوسټ مارټم ریپورټ تر اوسه پورې میلاو نه شو. دا د پولیس ډپارټمنټ ناکامي ده. د دې نه اخوا دا د زمونږ په ضلع کې د پولیس فورس سپه سالار ډي پي او صاحب د ټول نه لویه ناکامي ده چې هغه ورته خپله کامیابي وایي چې یاره په 4مه ورځ باندې مونږ د جنۍ لاش مونږ ته میلاو شو. دا د دې د ټول نه لویه ناکامي ده چې کومه ماشومه 4 ورځې ژوندۍ وه، هغه تا په ژوندي بازیاب نه کړه او د هغې لاش تا ته میلاو شو، هغه هم تا پسې څه کوشش نه دی کړی. دغه لاش خو هسې چې چا یو ماشومه مړه کړه نو چېرته به غورځوو، چېرته به پاتې کېدو، دا خو به هسې میلاوېدو. تا له په دې باندې انتهایي افسوس پکار دی، تا له شرم پکار دی چې ته دغه ته خپله کامیابي وې. دا ستا د ټول نه لویه ناکامي ده. بلکې هغه د دې هدف پورې مونږ ته په پیشنهاد کې کوېسچن وکړو چې دا کوم څیز ته ته خپله کامیابي وې، دا ستا د ټول نه لویه ناکامي نه ده. نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا د دې مور او پلار ګناه ده چې دا خپله ماشوم یې د کور نه بهر رایستې ده. افسوس ستا په دې خبرو باندې، افسوس ستا په دې رتبه باندې، افسوس ستا په دې مشرۍ باندې چې ته دا ستا خپله ذمهداري نه ګڼې. د عوامو د جان مال تحفظ دا د پولیس ډپارټمنټ ذمهداري ده، دا د انتظامیې ذمهداري ده، دا د حکومت وقت ذمهداري ده. ته خپله ذمهداري نشې ترسره کولی، ته په هغې کې ناکام یې. دا ته د خپلو دا ته والدینو باندې دغه ذمهداري ده چې د خپلو ماشومانو تحفظ نشي کولی. د دې نه اخوا په تا باندې یو بل افسوس دا دی چې هغه مونږ ته په جواب کې وایي چې زه اوس اسرائیل خو نشم منې کولی چې نه به د چا نه به روح نه اخلي. تاسو په خپله تصور وکئ چې زما په ضلع کې د پولیس ډپارټمنټ داسې مشري نو دا به پولیس کامیابۍ طرف ته ځي که ناکامۍ طرف ته وځي. زه د بازار صدر صاحب ته واپس مایک ورکوم. نورې خبرې به هغه کوي، دا دوه درې ټیکنیکل خبرې وې چې هغه تاسو ته ما وکړلې. زه یو ځل بیا چې کوم دی نو دا پولیس ډپارټمنټ ته دا ویم چې دا ستا کامیابي نه ده چې تا لاش میلاو، تا ته لاش میلاو شوی. دا ستا د ټول نه لویه ناکامي ده چې نن 21مه ورځ ده چې دا لاش میلاو شوی دی او تا د هغې قاتلان، د هغې ملزمان نه دي ګرفتار کړي.